الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس مبارک دش طالب دا دستارا او نن ښکارېږي والله ډېر زیات مزیدارا او زړه مې غواړي چې ګلونه درته کښېږدمه د پګړۍ په هر یو ول قطار قطارا او خپل خپلوان مبارکۍ له دې راغلي او یو ځلنا مبارک دې شه بار بار तो ढेर जोर लगे 15,000 हाफिजान जोड़े खो दावी जडीरे उच्चती क्राक देवबंद जेल के नन नौजवान तालिब मासूम चगवाई सर बकम सर बुलंद देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह तो पट्टुन उमर के दुमरा हाफिजान नदी जोड़ गई शुक्र दे मुआफ़ के यौ लाख 18 रजिस्टर हाफिजान जोड़ का और मैं पाकिस्तान तो तोहफा करा की मुतवसिती वाला अवल पोजीशन आगा सैयद सलमान अहमद वलद सैयद रहमान दिदरा शेख पल इनायतुल्लाह वलद सैयद करीम जान द 498 नंबर आगा सी दिदरा शेख पल इनाम ने वसूल की तज़मा दज़ड़ टकोरा तज़मा दज़ड़ करार हर सा पता कुर्बान हर यौ फिक्र लता ज़ारा ओ तज़मा दज़ड़ टकोरा तज़मा दज़ड़ करार हर सा पता कुर्बान हर यौ फिक्र लता ज़ारा हर सा पता कुर्बान हर यौ फिक्र लता ज़ारा तम सुवाली हम दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह तम सुवाली हम दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह जमा सूफी बेलता मोहम्मद रसूलुल्लाह बबी मीज़ान सर दिलबर उनोवी बाहल तकी गोरा ये फगाल द कौसरा उनो गोरा ये फगाल द कौसर उनोवी बाहल तकी या बबी मीज़ान सर दिलबर उनोवी बाहल तकी गोरा ये फगाल द कौसर पाकिस्तान मुला दागा नजर दे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बानी नन खली दागा नजर दे चीफ सबल से पागा बानी नन खली बसदर ममलकत सरकार निष्ठा पाकिस्तान मुला दे जोरवर वले पाकिस्तान मुला दे जोरवर जगर मुला साथ स्टाफ पशान कुव्वत और ताकत सियासी वसर मौजूद कशकोल में रावड़े रे खुदाई रजा पारा मंगला 8 पर वरा बार करता खैरात हुआ छवे जो उलमा मठी मजबूत के इंशाअल्लाह उल अजीज जो उलमा हर मैदान की मजबूत करेगा ना मदरसा पामनी जुमात बदे पामनी और दादारी खुशी और जो अफसोस सर खबर कुमा इता से यखपुल सड़कों तो गोरे यखपुल लार तो गोरे यारो शर्मी गेम ने खुदा रजा पर सोचो के तासु बदे पिंजल लस्कार की यखपुल रोडों तो गोरे दे सड़कों तो गोरे दे लार खुशू तो गोरे वलिदा तासु खबर ना खपा की माँ मंग खपलम तक शान हल्ले मंग पर टूल खुद खेल के हल को चांदी उखड़े दागे पर चांदू जोड़ा शुआ तो ताले पर चांदू जोड़ा शुआ दे पर सरवाई दा टूल पर चांदू उशो सरकुर हल को पाखड़ जानला और तासु पर चांदू समीनी ने जोड़ा शेर दरवान दे इंशाअल्लाह उल अजीज को मौला मठे मजबूत एकले kana दाला रे दा सरकुना ता वसी वही खबरी री और जी मुले दर न पखा की दाला रो दा सड़क दा वस्ताव मन चिती पपल को पचने उनड़े
به جرم اول راته ننني پروګرام حواله سره دغه کې خپل تعارف وکړي او بیا راته د مدرسې باره کې لږ تفصیل راکړئ چې مدرسه کله جوړه شوه د کې څومره نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولنا اول خو دواخان جانان صاحب تاسو انتهایی شکریہ تاسو ډېر ټیم راکو موږ ته وختي نه د پروګرام کوریج تاسو ډېر په احسنې طریقې سره چې کوم دی نو هغه وکړو تاسو انتهایی شکریہ دا خو نن چې کوم د ختمونو پروګرام و زموږ په دې مدرسه سیدنا خاتم الانبیا کې نو الحمدلله ملګرو ډېر خواري محنت کړی چا چې د پنډال جوړولو کې موږ سره څه قسمه تعاون کړی د انتظامیې وال ملګري دي د ټول ناول خو د هغوی شکریہ ادا کوو ورپسې د هغې نه راتلونکي کوم څومره زموږ میلمانه دي عوام ملګري دي عوام وروڼه دي د کلي دي د دې علاقې دي بار نه راتلونکي زموږ څومره خواص ملګري او کوم مقررین حضرات دي کوم علما کرام دي د هغوی ټولو شکریہ ادا کوو دغه شانتې زموږ سره ایس ټي او صاحب دي په دې پروګرام کې جنون اول نه تر اخره پورې موږ ته ټیم راکړی هغوی خپل انتظامیه چې کوم دی نو هغوی ډېر په احسنې طریقې سره هغوی کردار ادا کړو نو د هغوی هم شکریہ ادا کوو دا مدرسه چې کومه ده زموږ تقریبا د دې دریم کال د ختمونو هم دی چې زموږ سالانه دستربندي دلته کېږي سږ کال الحمدلله زموږ سره په دې کې 18 طلبه کرام چې کومونو هغوی ختمونه وکړو په دې کې 8 کسان چې کومونو هغه حفاظ هغوی د حفظ ختم وکړو د هغې سره نور چې کومونو هغوی ناظري ختمونه وشو الحمدلله په دې مدرسه کې زموږ سره مسافر طلبا چې کم پاتې کېږي نو هغه تقریبا 55 پورې دي کم رهایشي دي او استادان د هغوی د خدمت لپاره دغه 9 کسان یو موږ ټوټل ملګري چې کم دي 3 درجات هغه پکې د حفظ د کتابونو دي متوسطه ده پکې او د هغې نه علاوه 3 درجې موږ سره د حفظ دي دلته کې ثالثې پورې کتابونه دي نور حفظ ناظري کلاسونه دي نو زه اخر کې بیا د دې ټول راتلونکو میلمنو انتهایی شکرګزار یم کم محبت سره چې دوی راتګ وکړو کم اخلاص او کم مینه چې موږ له راکړه د دې به موږ ته حیات مقروض یو ته حیات د هغوی احسانمند یو بیا ستاسو شکریہ دوا خان جانان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم په غلامان دی د دې مدرسې خادم یم بسیم حسن جمهوریت یو پرمایل تقریبا 3 کال داسې دا مدرسه ده الحمدلله تاسو نن ولیدله هغه د دې کم چې خلک یو باغ تقریبا دا کې بوټي وکري بیا خلک د هغې د میوې په تمه باندې هغه بوټي مونږ کرلی او الحمدلله د هغې میوه تاسو ولیده ټول مخلوق راغلی او ټول خلکو دغه خبره چې کوم دی ستاسو د وړاندې ده نن د بار نه چې کوم میلمانه راغلي په هغې کې زمونږ د تورسک سابق صاحب حضرت مولانا عبدالحلیم سابق صاحب دامت برکاتهم العالیه چې هغه د تورسک د مدرسه سیدنا صدیق اکبر مدرسې محتمم و بل پکې زمونږ سره هغه د درې یو مفتي صاحب راغلی مفتي محسن محمود صاحب او د هغې سره ناطقخوانانو کې زموږ سره ناطقخوان دا ذاکر الله جلالي صاحب د هغې سره نور چې کوم دی زموږ د دې علاقې سیچو صاحب خو د ستاسو وړاندې خبره ده نور پروګرام تاسو په خپله باندې کوتل پبلک تاسو پبلک ته دا میسج ورکوو چې تاسو خپل ماشومان په دیني مدرسو کې داخل کړئ ځکه دا باغ و بهار تاسو ولیدو ټول خلکو خپل ماشومان په سکولونو کې هم داخل کړي د سکول موږ خلاف نه یو الحمدلله موږ په خپل سکول ویللی د څلورو استادان چې دلته ولاړلي تقریبا ټولو به د ایم اے پاس کړي ټولو به د 14 پاس کړي اے پی پکې پاس کړي موږ دا خبره کوو چې د دې سره تاسو چې کوم دی خپل ماشومان ته دیني اخلاقیات هم وښایئ د نن څومره ماشومان چې ستاسو وړاندې فارغ شو قرآن کریم الحمدلله په سینه کې خپل بند کو او دغه رنګ چا په نظیره باندې وي د دې خوشحالۍ ته کم والدین چې ګوري او کم دا نور خلک راغلي ګوري نو هر یو کس دا وایي چې یاره ما خپل ماشوم مدرسه کې داخل کړی دا داسې په اسانه باندې نه کېږي خپل ماشوم خلک د سرځای ته راوباسي دغه رنګ کله کله ګرمۍ ته راوباسي دا لوږې تندې به تېري د هغې نه وروسته بیا سړي باندې دا خوشحالي راځي نو موږ پبلک ته دا خاص ورکوو تاسو خپل ماشومان په مدرسو کې داخل کړئ په مدرسه کې د ماشوم دیني تربیت کولی کېږي د والدینو اخلاق د والدینو چې کوم دی د هغې ادب ښودلی کېږي نور د ماشوم ښایسته اخلاق پیدا کولی کېږي اساس د وړاندې خبره ده جي اول خو جی دا ده چې څومره هم دلته زموږ سره تعاون کوونکي ملګري دي نو داسې مخصوص د هغوی څه دغه نشته چې لکه خاص کسان دي او هغه تعاون کوي دغه ستاسو د عوامو په هغه لاس اخلاص سره هغه کار دی روان دی نو د ټول ناول خو دوی ته دا ووایو چې ستاسو یو روپۍ چې کومه ده هغه زموږ سره امانت دی که هغه ستاسو بچي دي نو هغه هم زموږ سره امانت دی انشاءالله د دې وخت په آخر به موږ ذمهوار هم یو او چېرته به هم په دې کې زموږ نه کوشش به دا کوو چېرته هم خیانت ونه کړو کم امانت چې دغه قوم موږ ته راکوي که هغه د بچو په شکل کې دی که هغه د مالی تعاون په شکل کې دی مالی تعاون زموږ داسې مخصوص کسان نشته چې هغوی زموږ سره ماهانه ټیک ته داسې خواوشا دوکانونو والا دي د نګرۍ بازار کې یا خانانو ډیری بازار کې
داسې بار پکې څه لږ ملګري دي هغوی ماهانه تعاون کوي خو چونکې د مدرسې اخراجات زمونږ تقریبا 1,10,000 روپۍ دا ماهانه خرچه ده نو هغه کم تعاون چې ماهانه دی هغه 8 مدرسین دي د هغوی تنخواګانې دي بجلی بل دی پکې نور داسې ډېر اخراجات دي نو هغه ماهانه تعاون چې کم دی نو هغه ډېر لږ دی د هغې په حساب سره چې کوم اخراجات دي نو تعاون به ستاسو په واسطه باندې قوم ته دغه هم کوو او دا ورته هم بیا یقین دهاني ورکوو چې انشاءالله ستاسو یو روپۍ به چېرته هم زموږ نه ضایع کېږي نه څه دپاره چې تاسو راکړي دي انشاءالله هغې کې به استعمالیږي که خیر جزاکم الله یو هم سوال دی چې د خلکو د معلوماتو دپاره چې زیاتره خلک دغه اعتراض کوي چې د جماعت علماء اسلام مدرسو له چې کوم فنډ ورکړی شي هغه سیاسي مقاصدو لپاره استعمالیږي آیا په دغه مقاصدو کې ستاسو د مدرسې فنډ چې دی هغه استعمالیږي نه جی دا خو سوال نه پیدا کېږي چېرته مدرسه دی کې مدرسې دا کم فنډ چې دی نو دا اوس چې تاسو کم راغلي میلمانه یې دا اکرام ته نه موږ مناسب نه ګڼو خلن کې دا د مدرسې یو پروګرام دی مدرسې دپاره چې کوم دی نو هغه کېږي ختمونه دي خو د مدرسې فنډ موږ په دې پروګرام کې هم نشو استعمالولی مثال په تور تاسو ته ما وویل چې دا د ختمونو پروګرام دی زمونږ د مدرسې د ادارې د ترقۍ دپاره او د ادارې چې کوم دی نو د هغې د پرچار دپاره دی خو بهرحال د دې دپاره موږ مخصوص ځان له چې کوم دی نو هغه یا خپل تعاون وکړو مدرسین ملګري یا ختمونو والا تعاون وکړي یا مخصوص خلک کسان دي هغې دپاره چې کوم تعاون وکړي نو هغه پکې استعمالو نو په دې پروګرام کې موږ داسې فنډ د مدرسې چې کوم دی نو هغه نشو استعمالولی زمونږ چې خپل کوم میلمه راشي که نه زمونږ خپل چې د ملګرو کوم میلمه راشي په مدرسه کې څه خوراک څښاک وکړي شي نو هغې خپل د جیبه د په هغه فنډ کې پیسې ږدي بیا دا د احتیاط پورې خبره ده اکثر خلک پرې احتیاط نه کوي نو چې احتیاط نه کوي خو دا چې خپل ایمان دی الحمدلله زموږ د مدرسې تقریبا د ټولو مدرسو دغه ترتیب دی کم میلمه د بهر نه راغی زما ذاتي میلمه دی دلته ما سره روټۍ وخوړه زه د هغې مطابق په مدرسه کې 50 روپۍ 100 روپۍ 200 300 500 چې څومره مناسب هغه زه ږدم په مدرسې فنډ کې احتیاط پورې خبره ده سړی څومره احتیاط کوي نو ډېره بهتره خبره ده